دا یو سوال چاره لګلې ده چې شب بارات یره دا د 15 شپه چې دا 15 شعبان ورته وایي د دې څه حقیقت ده؟ په دې 15 شعبان باندې زما یو مستقل بیان ده په نیټ باندې شب بارات په نامه باندې شب بارات یا 15 شب بارات دا یاد وساته دا د اسلام کی هیڅ حیثیت نه لري ځکه چې اسلام کی څه شی راځي هغه په عربی کې راځي او شب د فارسی ټکی دی چې شی دی کدا د اسلام شپه نو دې ته به لیلة البراءت به ورته وي دا شب بارات چې ورته وایي دا شب فارسی ته وایي نو دا تصور منگ تراغلے دے د مجوسو نا چی پخوانے ایران وو آغا فارسی بانو دا دا حق زینا منگ تراغلے دے شب برات شب فارسی تاوی دویم خبر دا براعت چی دے دا مصدر دے دا دی اسم فاعل رضی بریئن براعت ویلے کی گی بیزارے تا شب براعت ماناد اگش پاچ بیزاری پکی کی گی د چانه بیزاری کیږي څوک بیزاری کوي او د چانه نفرت کوي سوال ده کنه د څه شي شپه ده چې شب بارات وته وي د نفرت شپه د بیزاری او د جدای شپه نو ټولو نه اول خبره خدا ده مفتی رشید احمد صاحب یو کتاب لیکلی دی 100 مسائل 25 صفحه باندې لیکلی دي چې دا نوم د قرآن او په سنت کې هیڅ چرته موجود نه دی نمبر 2 شب برات یو بلا رساله دا په صفحه 9 کې لیکلی دي چې دا نوم په اسلام کې چرته موجود عجم لیکلی دی رستو د فارسی ټکی دی او دا بیزاری قرآن مجید کې دا صیغه راغلی ده سورت براعت چې سورت توبه ورته وایي داغه اول آیت ته براءت من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين د مشرکانو نه الله او رسول بیزار دي دریم نمبر آیت کې ده ان الله بریء من المشرکین الله بیزار ده د مشرکانو نه نو شب برات کې څوک د چانه بیزار دي بل خبره او دا شپه شیعاګانو کې رایجه ده چې خطا نشي د شیعاګانو کتاب د تحفة العوام اغلی کلی دی چې په دغه شپه باندې زمونږه 12 امام چې منګه دا وایو چې پیدا شوی نه دی دا اسې یوه فرضي خبره ده مسنیانو کې هم ډېرې فرضي خبرې دي خفه نه شئ زه کله کله خلقو ته وایم چې شیعه سنیه سې یو بل ووجلو یک کې یو شی دي څه شی دي یک کې یو شی دي نه هغوی قرآن مني نه دوی مني نه هغو رسول منلی دی نه دوی مني نه هغو په دین روان دي نه دوی روان دي بس هسې ورسه کشي ده خلق په وجل هغه شهید شو د بل وی چې دغه شهید قلار کې نه خدای کا اسلام نه دواړه خبر دي نو لہذا دا د هغوی کتاب د تحفة العوام هغې کې لیکلي دي چې په دې شپه باندې زمونږه امام غایب پیدا شوی دی او غار ته ننوتی دی نو هغوی په دې شپه باندې خوشحالي کوي او د صحابه کرامو نه د نفرت اظهار کوي شب براعت په دې شپه باندې هغوی د ابوبکر او د عمر او د عثمان او تمام هغه صحابه چې کوم هغوی نه مني هغو صحاباو نه جدایي اختیاروي علی الاعلا اوس خو خیر په نیټ ټولې دنیا ته پته ولګېده چې ورپسې بدې ردې وایي پخوا به دا کار پټ کاو نو دا په دې شپې باندې د هغوی نه د بیزارۍ اظهار کوي صرف اور صرف اهل بیت منی دا اهل بیت تو هم یو فلسفه ده زندگی راغله په دې به انشاءالله چرته خبرې کوو که ژوند دي ارمغان عجم صفحه نمبر 124 هم دغه خبره لیکلې ده او تحفة العوام هم دغه خبره لیکلې ده نو دا شپه ده د شیعاګانو د امام غایب د پیدایش شپه ده او دا ټول روایات شیعاګانو جوړ کړي دي د شپې له احترام او مقام دې دپاره ورکړی دی چې د دوی مذهبي شپه ده وایي امام غایب پکې پیدا شوی دی څه شو یاره غار له تلی دی دا به راوځي
بس سنیانم ډیرو خلکو ته پته مدي او دام ډیرو خلکو ته پته مدي. یوه خبره. بله خبره، امام ابن کثیر چې دغه خلک مني چې لوی محدث دی، هغه تفسیر ابن کثیر 4 جلد صفحه نمبر 137 کې چې کله دا صورت دخان کې قرآن کریم ویلی دی، خلق وی چې په دې ان انزلناه فی لیلة مبارکة چې دا قرآن په دغه شعبان شپې باندې وی نازل شوی دی، او دې شعبان شپې باندې وی الله تعالی د تمام خلق تقدیرونه زمکه ته ملائکه ته وخی چې دا سړی بمری، دا سړی به دومره ټیم کې دا کوي چې د چا یعنې روح کال کې چې څه شی کېږي هغه په دې شپې لیکلی کېږي. نو دا ابن کثیر په 4 جلد 137 صفحه کې وایي چې دا مکمل منګړتې خبرې ده. دینا علاوه امام قرطابی لیکلی دي 14 جلد 85 صفحه کې، او امام جساس لیکلی دي احکام القرآن 4 جلد 167 صفحه کې چې دا خبره او د دې روایت ټول منګړت دي. همدارنګې تذکرۃ الموضوعات 45 نمبر صفحه کې امام پتنی لیکلی دي چې دا ټول روایتونه دروغ دي. په دې کې چې څومره روایتونه راغلي دي، لکه دې کې یو روایت د اکرامان روایت ته چې هغه د ابن عباس نه نقل کوي. نو میزان الاعتدال 3 جلد 96 صفحه، تهذیب التهذیب 1 جلد 337 صفحه، لسان المیزان 1 جلد 308 نمبر صفحه لیکلی دي چې دا اکرمه هغه دروغجن غلام دی چې دا همیشه په عبدالله ابن عباس باندې دروغ تړلی دي. دا روایت منګړت دی. عثمان ابن المغیره والا یو روایت دی، د دې متعلق ابن کثیر په 4 جلد صفحه نمبر 138 لیکلی دي حدیث مرسل مثله لا يعارض به النصوص، وی دا کمزور مرسل روایت تے. دغه سے روایتونه د قرآن د نصوصو متعارض نشی کے دے، مقابلہ نشی کولے، ځکه چې قرآن چې سورت دخان کې کم لیلہ مبارکہ ذکر کړی دا چې په دې کې قرآن نازل شوی دی او په دې کې تقدیرونه لیکي شي، دغه تفسیر قرآن بل ځای کې کړی دی انا انزلناه فی لیلۃ القدر. دا قرآن په لیلۃ القدر کې نازل دی. یرجی لیلۃ القدر کما و دا قرآن وی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. قرآن پر رمضان کې نازل دی، شعبان کې نه دی نازل. هغه مبارک شپه چې دا هغه لیلۃ القدر دا، دا هرگز نه ده. زما کتاب دی الفرقان بین عبادت الرحمن و عبادت الشیطان، هغه کې ما په دې شب برات باندې ګڼ دلایل لیکلي، صفحه نمبر 412 نه 19 تر 426 پورې خو کفی مدلل بحث ته، او په نیټ کې هم شب برات په نامه باندې ده. نو د شب برات هیڅ حقیقت نشته، دل شیعاګانو ترجیح ورکړی دی، یو فرضي خبره جوړه کړې ده، او نه پدې کې تقدیرونه لیکي شي، نه پدې کې روزه خود ورځې ساتي شي، د شپې روزه څه کوي، نه ورځ محترمه ده نه شپه محترمه ده. زمونږ دیوبندیان چې وایي نه جی دې کې بس عبادت شته، دام ځکه وایي چې د دې خدایانو لیکلي دي دیوبندیانو مولیانو، الله او رسول چرته نه دي لیکلي. الله او رسول نه چې کوم روایتونه دوی نقل کړي دي په هغې کې رسول الله باندې داسې تهمتونه تړلي شوي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کی وی رضی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې د شب برات په شپه باندې زه ما سترګې وغړولې، دوه مې کته رسول الله نو، ما شک وکړ چې دی خو لکه زما په نمبر کې بلې بیبي له ورغلی دی. اسې عایشې غونې ښځه و په رسول الله بدګماني وکړي، په پیغمبر خو بدګماني ثواب دی که نه، ډېر غټ ثواب وایي. دا ملایان نه دي، دا د نه سړي زامن دي چې څوک دا خبرې کوي. وی ما زړه کې راغله چې دا لکه بلی بیبي له تلی دی، او زور پسې پاڅېدم، لټولو مې چې ومې لیدو جنت البقیع کې ولاړو. مړو له دعا غوښته وی چې دا خو ډېره مبارکه شپه ده، نو ما وی چې بیا خو په پوره روایت عمل وکړې، که دا حدیث وي نو دې کې خو وروره د ښځې نه پټېدل سنت دي، او ټول روایتو معنی که نه ښځې نه پکې پټېدل سنت دي،
او ښځه بیا په تا باندې بدګماني کوي دا هم سنت دي، بیا به در پسې کور نه وځي، بیا به تا لټوي دا هم سنت دي، او بیا به ته په قبرستان کې شپې 1 بجې ولاړ وې دا هم سنت دي. هلکه لیونی چې ته نیم منې او نیم نه منې، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، نو دا شپه من ګڼته، دا ورځ من ګڼته، نه په دې کې خیراتونه شته، دا صرف د خېټورو مولایانو ترتیب دی، پروګرام دی. الله دې دوی ماړه کي چې دا دین راته پرېږدي چې دا نه خرابوي. خدای دې مولایان ماړه کي چې دا د دروغو شپې نه جوړوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.